دا وختي په بریکوټ بازار چې کم کیپټل دی، کم چې لوی بازار دی د سب ډیویژن بریکوټ کې موجود یو. څنګه چې تاسو ته پته ده په پوره دنیا کې په دې پوره پاکستان کې او بیا بالخصوص سوات لاکډاون دی او دغه لاکډاون چې دی هغه دکانداران تاجران خا د انتظامیه سره امپلیمنټ کوي، په ځان مني، تعاون هم کوي. خو دا وختي څه خبرې چې دی هغه مخې ته رالې چې هغه د روزګار سره هم ریلیټډ دی. په هغې باندې مونږ د دې نه مخکې یو پروګرام وکړو چې کوم لوی ګاډي دي د هغې پهیه جام ده، د هغې سره شاته فیملی چې دي هغه دا وخت د یو لوی د مصیبت سره ښکار دي، ولې چې په دغه ټرکونو پهیې د جام کېدو د وجې نه د دوی فیملی چې ده هغه د خوراک څښاک نه هم محرومه ده. دغه رنګې د بریکوټ بازار دکانونه چې دي تقریبا د 2000 پورې دکانونه دي، د دې کرایانې دي، د دې سره ریلیټډ نورې خبرې دي، د دوی د فیملی چې دي مشکلات دي، ستونزې دي، خوراک دی. په دې ټولو باندې به خبرې کوو د بریکوټ ټریډ یونین صدر معراج الدین سره. معراج الدین دا راته ووایه چې دا موجوده صورتحال لاکډاون دی، ستاسو د بریکوټ تاجرانو حکومت ښه سپورټ کو، د اعلان سره دکانونه کولاوهئ او د اعلان سره یې بندوئ او سیفټي قوانین چې کوم دکانونو مخې ته نښې شوي دي هغه هم دا خلک امپلیمنټ کوي، تعلیم یافته دي، په خبره پوهیږي. دا وبا ده، خو بل طرف ته د روزګار دا ایشو چې دا ډیره ګمبیر ده، په دې باندې څه وایي تاسو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وجعلنا من بين ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. د ټولو نه مخکې خو زه خپل تاجر برادرۍ ته د بریکوټ هغو ته په دواړه لاسه باندې سلام کوم، ځکه چې د سلام مستحق دي. نن چې په دې سختو حالاتو کې زموږ تاجر برادرۍ حکومت پاکستان سره کم تعاون وکړو نو د دې مثال نشته. نو زه خو په لنډو الفاظو باندې خپلو تاجر برادرۍ ته چې کوم دی په دواړه لاسه باندې سلام کوم او هغو له دا پیغام ورکوم چې انشاءالله تعالی العزیز دا سخته چې کومه وه هغه مونږ تېره کړه. زه د حکومت نه دا تمه هم لرم چې انشاءالله تعالی العزیز زمونږ دکاندارانو چې کومه مرسته وکړه، کم تعاون وکړو، نو انشاءالله د دې وس به دوی ته خامخا میلاویږي. دغه شان زه خپلو دکاندارانو له دا پیغام ورکوم چې زما دکاندارانو وروڼو تاسو خفه کیږئ مه، ځکه چې ستاسو خفګان د دې ملک خفګان دی، ستاسو خفګان چې دی نو زمونږ خفګان دی. مونږ په خپله په دې خبره خفه یو، خو د علما کرامو نه اورو چې دا کم حالات چې جوړ شوي دي نو د الله پاک د طرف نه جوړ شوي دي. د کافرو دپاره عذاب دی او د مسلمانانو دپاره سنهر موقع ده، ځکه چې داسې موقع بیا راتلو والا نشته دی. خو الله پاک مونږ له یو موقع راکړی، یو امتحان دی. نو په دې امتحان کې چې مونږ ځان پاس کوو نو مونږ به کوشش دا کوو چې د دې موقع نه پیدا واخلو، ځکه چې الله پاک په داسې حالاتو کې د خپل بني ادم نه خوشحالیږي، نو زمونږ نه به په څه خوشحالیږي چې مونږ استغفار له زور ورکو. کوشش مونږ دا وکړو چې یاره مونږ کوشش د استغفار وکړو چې استغفار ووایو او انشاءالله دا لاکډاون چې دی دا به ډېر زر وي، ځکه چې د 14 تاریخه پورې خو حکومت اعلان کړی دی. خو انشاءالله امید لرو چې د 14 نه مخکې زمونږ دا دکانونه الله پاک کولاو کړي، ځکه چې خبرې اترې روانې دي، پروګرام روان دی. دا کم وایرس چې راغلی دي نو په دې هم د قابو موندو دپاره چې کم دی دا کم لاکډاون چې وشو نو د دې نتیجه مونږ ته را روانه ده، ځکه چې حکومت وایي چې د ګڼې جوړېدو سره دا شیز راځي. نو ګڼه خو آلرډي زمونږ بازارونه بند شول، تعاون وشو، نو څومره تعاون چې وشو نو انشاءالله د دې نتیجه به مونږ له الله پاک راکوي. بله چې کم دی نو دکانداران نونه زمونږ ډېر سخت په تکلیف کې دي. روزانه زما سره 100-150 دکانداران په ټلیفونونو رابطې کوي. روزانه چې کم دی نو 100-150 دکانداران زما سره داسې بالمصافحه میلاویږي. خو د هغو چې کم فریاد دی هغه الله ته مښکاره دی. نو زه به د هغې څه وضاحت وکړم، خو زه دا وضاحت کوم حکومتي وخت ته چې یاره په مونږ باندې کرایانې هم شاټ شوې، په مونږ باندې چې کم دی نو د بجلۍ بلونه هم شاټ شو، په مونږ باندې چې کم دی نو ګرایانې هم شاټ شوې. دغسې زمونږ کاروبارونه چې دی نو هغه نقصان طرف ته لاړل. که تاسو وګورئ نو زمونږ سره په یو دکان کې 4 او 5 کسان مزدورانو کار کوو، هغه چې کم دی زمونږ په اوږو باندې بوج شول، ځکه چې هغو ته خو هم څه نه میلاویږي چې مونږ وله نه ورکوو نو د کم ځای نه به وله راشي. نو دغسې د بېروزګارۍ
سیس چې دی نو ډېر په دغه سره روان دی. نو زه د حکومت نه چې کوم دی نو دا عاجزانه سوال کوم چې که فرض کا زمونږ دا لاکډاون مخ په پورته تزي د 14 تاریخ نه په اخوا نو زما د حکومت وق نه دا مطالبه ده چې کم از کم زمونږ دکاندارانو له معاوضه ورکړي. که معاوضه نشي ورکولی یو خصوصي پیکج دی د دوی دپاره اعلان کړي او خصوصي پیکج دا دی چې دوی له یو ټیم ورکړي چې یاره سهار په 8 دی راځي او د 12 بجو پورې د ټول دکانداران کار کوي کم چې هدایت د نورو دپاره دي. نو راځه په دې کې یو خبره کوم کم چې تاسو وی چې کم د 10 نواله تر د 12 پورې کم ټایم دی یا د 9 نه دکان نه کولاو شي په دې کې د چا کار نه چکر لراغلی بازار ته هغه تماشا کوي یو دکان سای کوي سکیږي سن کیږي په پولو ناسي په دکانونو مخې ته ناسي به حیثیت د بازار صدر دا خو دوی ته ویل شي چې یاره تاسو ضرورت نه بازار ته مرازي دا غلطه کوي. مونږ خو دکانداران دي ټولو خلکو ته معلومه ده بلکې د ټول ملک ته معلومه ده خو زه د میډیا په وساتت سره بیا هم دا خبره واضحه کوم چې زمونږ په بازار کې دکاندار ډېر کم ښکاره کیږي ځکه چې هغو ته دا اعلان شوی دی چې باید د 14 تاریخه پورې به بني نو یو سړی نه راځي او د دکان د کولاوېدو زحمت نه کوي بل دا عوام چې راځي نو عوامو ته زما دا سوال دی چې د پاره د خدای حکومت چې تاسو ته کم هدایت کړی دي په دې باغو ریسرچ کړی په دې باغو چې کم دی نو وخت ضایع کړی ځکه چې الله پاک چاله دا طریقې ورکوي نو دا داسې په اسانه نه ورکوي. عمران خان له چې دا وزیر اعظم ورکړی دی په ډېر غټ تکلیف ورکړی ده الله پاک ولا دا عزت ورکړی دی نو هغه خو دا نه غواړي چې یاره زما دا قوم دې خراب شي. زه دا نه چې یاره زه په پی ټي آی کې یم زما د یوې پالټۍ سره څه تعلق نشته دی زما تنظیم چې دی دا بغیر سیاسي دی خو زه په دې وجه دا خبره کوم چې هغه حکمرانان دي ځکه چې ما د نبی علیه صلات وسلام حدیث شریف مفهوم لیدلی دی په خپله باندې چې یاره تا ته حکومت سوچ تا د خبرې خو ازموار دی په دې ملک کې چې یو انسان بلا وجه ازار شو بلکې مطلب دا دی که زناور ولې نه سپی دې ولې نه چې هغه اډو په دې معاشره کې اډو حیثیت نشته خو که یو سپی مزار شو نو الله پاک به د هغه نه د قیامت په ورځ د هغې تپوس کوي. نو موږ دا خبره په ځان نه ګرانو موږ خپلو عوامو ته دا وایو چې تاسو ته ویلي دي چې یاره لاس مه میلاوهئ نو ټیک د لاس مه میلاوهئ د لاس میلاوهلو نه ډېر بهترین عمل نبي علیه صلات وسلام موږ ته ښوولی دی چې یو مؤمن مسلمان ولګي او بل مؤمن مسلمان ته سلام وکړي چې السلام علیکم نه د دې مطلب دا دی چې سلامتیا دي په تاسو باندې. راځه دا راته ووایه چې د بریکوټ بازار د دکانونو فیګر را سره لږ شیر کا چې د دې د میاشتې څومره مدني او څونه دکانونه دي د دې کرایانې د څو پورې دي؟ کرایانې خو زمونږ د 100,000 روپو نه واله د 50,000 روپو پورې په دې بازار کې کرایانې دي. د دې بازار مدني د میاشتې څومره نو هغه په لکاو د هغې خو حساب نشته ځکه چې ټوټل زمونږ سره 1175 دکانونه دي رجسټر 1175 دکانونه دي بیا په دې 1175 دکانونو کې 4 او 5 کسان دي نو 15 کسان له تو په 1100 کې سجه په 1200 کې ول ضرب ورکا 1260 نو 6000 دکانداران شول زمونږ سره نو دا 6000 چې دي نو په دې 6000 کې تو د دې 15 کسانو چې کم دی کم از کم دی یو کس 10,000 5,000 15,000 روپۍ تنخواه ده نو ټول ضرب ورکړه چې یاره څونه ترې جوړېږي نو آیا چې د دکاندار څونه نقصان وشو او ورسره چې کم دی 15 کسه نور نو دا خاندانونه دي دا یو کس نه دی دا خاندانونه دي نو زه وایم چې یاره په کروڑو روپو د میاشتې آمدن زمونږ د بازار نه وتو او هغه ځکه چې په دې کې ما یو ورځې معلومات کړی د دې ټرفک اهلکارونه نو 50-60,000 روپۍ ورځ خو زمونږ نه صرف ټرفک اهلکار د دې ځای نه چوتی. ها معراج دا راته ووایه چې د هر بینک مخې ته د هر میډیکل سټور مخې ته د هر د سبزۍ دکان مخې ته پی ایم ای بریکوټ او انتظامیې سپین نښې کړي دي چې په هغې کې به 3 کسان دغه کوي څه ملګري داسې چې په هغې پورې هم خاندي څه ملګري داسې چې د هغې نه هم مذاق وړاوی هغه نه امپلیمنټ کوي به حیثیت صدر دغه خلکو ته څه وایي؟ زه به حیثیت د بریکوټ د بازار صدر د ټي ایم ای بریکوټ خاص کر چې کم دی نو د ایاز خان جی او د تحصیل انتظامیې د اے سی عباس اپریدي صاحب د دوی مشکور یم او دوی ته خراج تحسین پیش کوم چې په دې سخت حالاتو کې دوی زموږ سره کم تعاون وکړو ځکه چې موږ د نورو علاقو نه خبرېږو بل اوس د منګورې د تحصیل بابوزۍ یو خبر راغلی په دې فیسبوک باندې چې یو دکاندار وو د چت نه ښکته ارته وکړو نو الحمدلله زموږ اے سی صاحب خو چې راوځي نو د هغه کم دی نو خلکو د هغو دغه اعلان نه مخکې پالو کړی دکاندارانو. ها دا راته هم وایه معراجه چې دا وخت د بریکوټ بازار موجوده ټول دکانونه بند دي صرف 2 میډیکل سټور کولاو دي او یو جنرال سټور چې دی هغه کولاو دی صرف د ضرورت لپاره
عوام چې په کورونو کې تاسو ګورئ عوام خدا قانون ارسه امپلیمنٹ کوي دا وبا د دې سره مونږ مخامخ یو د ګیدرینګ سره خوريږي د کور د ناستې سره کمیږي دا وخت په سواد باندې الله تعالی رحم کړی چې دغه وبا اکثریت چې د کم د نور ملک په نسبت او الله تعالی په نور ملک هم کم کې په پوره دنیا کې دي کم امين کې امين تاسو چې دا ټول هر سوال د سهار نه ماخامه پوری هغه سر لزای دې سر لزای آیا دا 14 ور تاریخ پوری دا سخت تیرول غواړي او کنه نو خامخا تیرول غواړي زما خدا پیغام دی چې مطلب دا د حکومت کم هدایت کړي دي په هغه هدایت لکه لاس ملاوال شول دا نه دی په کار دغه چې کم دی نو په صابون باندې لاس انځل غواړي هر 15 منټه پسو دغه چې کم دی په کور کې کېناستل غواړي بلا عذر په بازارونو کې ګرځیدل نه دی په کار کم هدایت چې دی دا زموږ د فائدې لپاره دی نو په کار دی چې مونږ په دغه باندې عمل وکړو الحمدلله تحصیل بریکوټ په دغه باندې ښه عمل کړی دی ځکه چې الله پاک دې هم دغه زموږ د تحصیل بریکوټ وساتي لکه دا څنګه چې وساتل شو مونږ د الله نه چې کم دی نو دا دعا کوو چې الله پاک دې په خپل قدرتونو باندې دا وبا او چته کی او دا کم فساد او دا کم تکلیف چې راغله دا دی الله پاک زموږ نو چت کی ځکه چې الله پاک ته ګرانی اسانی دي او په هر څه قادر دی په دی خالق ته مالک ته رازق ته نو بچا ته چې کوم خبره وکړه دا سونه پوری چې کوم دی سیستم روان دی د تحصیل انتظامیه د طرف نه حقیقت ته چې لکه دا د خراجي تحصیل لایق دي دغه سي زدا مطالبه کوم چې حکومت ته د دې خلکو د لپاره خصوصي پیکیج اعلان کړي دا کم چې تاجران دي خاص کر د عوامو د لپاره هم ځکه چې پدې کې گاډي والا دیاړي مار دا ټول پکې متاثر شول زه چې ګورم زه مې رسوپېت پوش پکې هم زیات متاثر شول ولی که بذات خود زو په ځان نه ولم نو ولی زما مدن نو زما کاروبار متاثر نه شو خو زه نه غواړم خو زه غواړم د تاجر برادرۍ د پاره غواړم زه چې زما تاجر برادرۍ ته خامخا اساني ورکړي راته هم وای چې سبا لکه څنګه چې د عام روټین د 9 نه تر د 12 بجې پورې انتظامی ریلیف ورکړي خلک خپل سوداګانې علي سبب بیا دغه روټینی خو لکه صرف د ټیم زکه دغه کوي اکثر غنټه مخ کې بن کې وجه دای چې دلته کې ډیر زیات ګیدرینګ سوزکه خلکو راوستي موټري بلاوز راځوي نه په دې روټي هوی نه سبانی د پارستا سره صدا سترونګ پیغام دی د خلکو زه خدا وایم چې را روزانه ماته خلک چې کم دینو ټلیفونونه خلک ډیر خپ شوی دی او ډیر پریشان شوی دی بلکې نن چې کم دی په ما پسې 150 دکانداران نه وتی ول خو ما ورته سوال وکړو منت مو ته وکړو چې د 14 تاریخ پورې تاسو ناکام وکړئ د 14 تاریخ نه پس که کولاو شو هو به خبرې اترې کوو که کولاو نه شو هو به خبرې اترې کوو بیا هغو ما ته دا ووایي چې صدر صاحب په منګوره کې کولاو دي په مټه کې کولاو دي نو البته بیا ما منګورې ته ټلیفون وکړو مټی ته می ټلیفون وکړو نو مټی والا ماته وی چې دا کم چې کولاو دي نو دا خو زمونږ د 4 بجو پورې کولاوي بیا ما منګوري ته ټلیفون وکړو یاره دا کم چې کولاوي نو دا خو زمونږ د 8 بجو پورې کولاوي د صبح نه اډر ده ما خام د 8 پورې کولاوي نو مالا دا وی چې زبنن ورزمه تحصیل ته زور علم خو په تحصیل کې سنور سیاسي قائدین ناغلی ول د پی ټی آی سره فنکشن او سچکونه میکونه ورکول وی چې دیوالونه په چاور اولیدلې دي نو مونږ ته به مکمل او نشو نو واپس را لوماوي زوبه د ایسی صاحب سره دا خبره ډیسکس کومه چې په منګوره کې د صوبې د طرف نه دا اډر راغلی دی چې دا کم کولاو دي دا به د 8 پورې کولاوي خو به هر حال مونږ وایو چې د 8 پورې دې هم نه کولاو چې قوم ته پیدا ده چې قوم ته پیدا ده د 8 پورې دې هم نه کولاو خو زما دا مطالبه ده زویمه چې زما سره په دې مینه بازار کې دا کم دکانونه دي دا غریبانان ډیر پازاب شول چې دوله یو 3 غنټې ورکې دا ایسي سه په خپل تر باندې دې نشو ورکول دا خبره دي مخکې پاره دا راته هم وایي چې په دغه باندې نن مونږ باسو کو چې یاره د لسونواله سحر تر د سلورو پوری کم سي کم ریلیف ملاو شي چې پاغه کې کم زیاتره دکانداران داسې دي چې د عوامو ضرورت همي نو آیا دغه کمی نخي چې امپلیمنٹ شوی دی په دې باندې بیا عمل نکېږي بیا به بندي نو د دې لپاره بیا څه قانون وزکو د خلک بسنګ پوکو ان شاء الله چې دوی ټیم مقرر کړي چې 4 بجو ته دوی ټیم ما خو چې 8 بجې خو چې زموږ تحصیل انتظامیه څنګه سره دا کوآپریشن وکي او دا ټیم زموږ د 4 بجو پوری کی ان شاء الله تعالی العزیز زو وسم ما دا ډیوټي په ځان باندې پرس کړی دا د الله احسان دی د مور پلار دوا ده زو چې سحر راوزم نو اول د خپل بازار تواب کوم بیا چې مسخوتن زم نه هو د خپل بازار کوم دغه چې په ماسپخین کې 2 غنټې ما ور کړی دي چې زه په دې بازار کې ګرځم چې نقصان ونه شي وسو دازي کې سکسانو د بجلی تار کټ کړو زما یو ملګری نیولې ول زما ټول ملګری ګرځي ما ته ټلیفون وکړ ته مونږ وی چې فورا د بجلی تار راوړه کنه بیا به د انتظامیه ته ولکو خبره به ته بیا ګرانیږي نو زمون سره دا لوز وکړو د بجلی غتار به اوس راوړي نو زما دا لوز ده د میډیا په وساتت سره زو انتظامیه له یقین دهانی ورکوم چې ان شاء الله تعالی العزیز په دې بازار کې په دې دکاندارانو به زه په خپل دا غش کوم او په خپل به
انتظامیه مونږ ته کم قانون ښوولی دی کم قانون په مونږ باندې چې کم دی نو د 144 د 188 لاندې نافذ شوی دی د هغې به مونږ مکمل چې کم دی نو د هغې پاسداري کوو او دا دوی سره به چې کم دی نو د دې خبرې تعاون کوو. مننه. درنګ جهان مننه. زنګ سره د بریکوټ بازار صدر او د پیزار دغه سره ریلیټډ سید رحمانه دا راته ووایه دلته راشه جي دا راته ووایه ډېر اسان سوال دی ستاسو په مینه بازار کې دکان دی د پیزارو د شعبې سره ریلیټډ یا ستاسو هسې څومره تاوان وشو څونه خلکو ستا سره کار کوي؟ یاره د تاوان خو زموږ څه حساب نشته ځکه چې مینه بازار مکمل بند دی د حکومت سره مکمل تعاون کړی دی ځکه بازار کولاویږي د روټین مطابق کم چې مین بازار دی پای کې سبزی والے دي فروټ والے دي دوای والے دي خو مینه بازار کې چې دنه څومره دکانداران دي تر اوسه پورې شټلې مټلې بند دي. دا راته ووایه چې د روژې دا اوس روژه ده بیا اختر سیزني په دې کې ډېر زیات اکټیویټي دي خو دا وبا داسې راغلې ده چې خلک معلم پریشانه دی اختر ته یې هم فکر نشته روژه خو دا ده چې زموږ مذهبي دغه دی هغه خو به ټول مسلمانان امپلیمنټ کوي خو دا ډېرې سرګرمۍ وي په مینه بازار کې. آیا تاسو دا ګڼئ چې دا مینه بازار دا سرګرمۍ چې دي دې له دې یو ټایم مقرر شي چې په هغه ټایم کې خلک خپلې سوداګانې بس ټایم چې مقرر شو انشاءالله بیا به هیڅ هم نیولې دکانداران دي ټولو ته تکلیف ته ډېر زیات که کپړې والا دکانداران دي که پیزارو والا دي که نور مانیارۍ والا دي هر چا سوداګانې راوړي دي خو چونکې د الله طرفه د وبا ده نو موږ د حکومت نه بلې خبرې بیا د حکومت کم دا نښې شوي دي د 3 کسانو یا د 4 پورې اجازت دی آیا تاسو بیا دغه قانون په ځان امپلیمنټ کوئ وبه یې منئ په ګاګ باندې به مسلط کوئ؟ انشاءالله بالکل به یې منو چې د حکومت د طرفه ټول به یې مني. ټیک. درنګ جهان مننه. مونږ پکې د ټریډ یونین د صدر او د مینه بازار هم یو موقف شامل کو موجوده چې کوم صورتحال دی بالکل د خفګان دی دا وختي د انتظامیې د حکومت ته اعلان هم پاسداري دا ولې چې دا وبا ده او ریاست چې دی هغه د مور و پلار کردار ادا کوي او ریاست چې دی دا ګڼي چې زما دا قوم چې دی دا چې د ډیرو مشکل سره مخامخ نشي چې ژوند نو کاروبار به هم وشي بازارونه به هم کولاو شي نوري سرګرمۍ چې دی هغه به هم زیر غوري خو دا وخت چې دی د لاک ډاون د وجې نه چې دی هغه غربت طرف ته روان دي او یو لوی زیان روان دی څه کورونه څه فیملیز داسې دي چې د هغوی کره د 2 وختو د ډوډۍ دپاره څه تنظیم بالکل نشته څه خلک داسې دي چې هغه سپید پوشه دي هغه د خپل شرمه د حیا ژوند تیر کړی چاته ویلی نشي اکثر داسې زما په شان غریب سړی یو ته وایي ماله وړهواله بل ته وایي ماله چینیواله خو کم چې سپید پوشه دي هغه هم د بحران ډېر زیات متاثره کړي دي کومه ډیټا چې مونږ راواغېسته هغوی هم ښکلی ژوند تیر او د هغوی کاروبارونه او د هغوی د مارکیټونو کرایانې وې د هغوی د بلډینګونو کرایانې وې هغه به ټایم په ټایم راتلې هغه خلک هم متاثره شوي دي یوازې دا نه چې غریب سړی متاثره کړی ټول خلک متاثره شوي ټول ملک متاثره شوی پوره دنیا متاثره شوي دا وختي دا خلک د یو خصوصي پیکیج هم منتظر دي د دې سره سره تحصیل انتظامیه سره به سبا یو میټینګ کیږي که په هغې کې دوی څه داسې دوکانونه چې دي هغه کولاو کړل چې په کومو کې د عوامو ضرورت پوره کیږي د عوامو دا وخت درپیش مسلې دي د ماشومانو د سکولونو خبره هم ده د هغوی سکولونه هم متاثره شو د هغوی مدرسې هم متاثره شوې د دې سره د ایکسرسایز کلبونه چې کوم ول خلکو به خپل اکټیویټیز ټول کول ټوله پایه چې د جام دا ټول نظام چې دی هغه جام شوی دی ټول سیستم چې دی جام شوی دی خو الله تعالی دې دا وکړي صدر صاحب هم چې د دې لپاره دعا وکړه الله تعالی دې دا وکړي چې دا وبا چې دا پوری او زر تر زر په موږ باندې ختم شي نن چې د شوقدر شپه ده د نن به حساب کتاب کیږي د ټولو اعمالو نن چې د رزق حساب کتاب بکیږي د ژوند حساب کتاب بکیږي کم خلک چې زموږ نه خپه دي هغه مونږه د دې سکرین مخامخ ماپ کو خو کم خلک چې زموږ نه خپه دي هغوی ته هم سوال کو چې هغه هم مونږه ماپ کې ولې چې دا وختي حالات چې دي په دې ملک باندې یو وبا ده په دې ملک باندې یو مصیبت دی په حیثیت مسلمانان چې مونږ د دې ټولو خبرو نه ویریږو مو خپل اعمال ټیک کو ما سهیل باچا له زما ملګري رپورټر بختي روان خان او کیمرامین عزت حسین لرا کې اجازت د الله په امان کو غم لګو ګورئ